محترم مسلمانانو، داسې ناشنا او داسې عظیم شان وظیفه درکومه. د دې وظیفې په وجه باندې الله پاک د ډېرو خلکو کارونه وکړل. او وظیفه تاسو د جمعې په ورځ هم کولی شئ او د جمعې د ورځې نه علاوه روزانه هم کولی شئ. په دې باندې خلکو ډېرې زیاتې تجربې کړې دي. نو زه هم تاسو له دغه وظیفه نن درکومه. که تاسو مال او دولت غواړئ د الله پاک نه، نو همدا وظیفه صرف سل پیره وکړئ. که تاسو هم چېرته خپل حاجات پوره کول غواړئ په الله پاک باندې، نو دا وظیفه سل پیره دا وکړئ. که چېرته تاسو هم د نوي کور په تکل کې، دغه رنګې د رزق په تکل کې، نو همدا وظیفه دا ستاسو لپاره ده. کوشش وکړئ محترمو چې د ژوند حصې ساده کړئ او مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار د تاسو وایم چې دا به کله کولی او دغه رنګې څه ټایم به دا کولی. خو لیکن د دې سره دوه شرطونه د دې وظیفې شته دی. کوشش وکړئ چې تمام مسلمانانو ته ورسوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، دا وظیفه چا هم کړې ده، الله پاک د انسان مالامال کړی دی. الله پاک د انسان له دومره شته ورکړي، دومره چې انسان ورته حیرانه شوی دی. نن سبا دور محترمو دا د مهنګایي دی، او دې مهنګایي په دور کې محترمو ژوند تېرول دا ډېر زیات سخت کار دی. نو تاسو د سحر لمانځه نه بعد د ماښام لمانځه نه بعد دا کلمات سل پیرې ووایئ سره د شرطونو. انشاءالله العزیز الله پاک په تاسو باندې ډېر زیات رحم وکړي. محترمو کلمات ډېر زیات ناشنا دي، ډېر زیات مختصر دي او کېدای شي ډېرو خلکو له مرځي، خو لیکن صرف پرې ترتیب او پرې طریقه کار باندې ووایئ، فایده محترمو ډېره زیاته کوي. تقریبا د حدیث مفهوم دی. صحابي راغلی ګیله وکړه، وایي د الله رسوله صلی الله علیه و آله وسلم یو مسله ده، دنیا ما ته بالکل شا کړې ده، پیسې ماله په لاس نه راځي، کاروبار په لاس نه راځي، څه وکړمه؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې تا د فرشتو استغفار ته پرېښي دي، یا تا د فرشتو تسبیحات پرېښي دي. ته د فرشتو تسبیحات کوه، الله پاک به تا مالامال کړي. نو چې کله موږ محترمو دا وظایف کوو او د فرشتو له تسبیحات دا موږ کوو، الله پاک به مال او دولت موږ له دومره ډېر راکړي، دومره چې څومره خلک دي هغه به حیران شي خدای پاک له دومره مال او دولت د انسان ته څنګه میلاو شو. بس صرف تاسو ته پکار دی چې دغه دوه وظیفې وکړئ. یو دا چې تسبیحات سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، دا اوس ووایئ سل پیرې، او سل پیرې استغفار، او د دې نه مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف، او بیا د هغې نه بعد محترمه دعا. او دعا داسې ویل پکار دی چې د الله پاک موږ او تاسو باندې زړه وسوځي چې واقعي د انسان ډېر زیاته محتاج دی، ډېر زیات د انسان فریاد کوي. الله پاک به ستاسو حاجات دا پوره کوي، الله پاک به تاسو مالدارئ. نو د سهار د لمانځه نه بعد او د مازدیګر د لمانځه نه بعد که څوک دا وظیفه کوي، انسان به مالدارېږي، الله پاک به د انسان ته رزق دا به ډېر زیات ورکوي. الله پاک به د انسان مشکلات ختموي، تمام پریشانۍ به ختموي. دغه رنګې څومره حاجات دي دا به له محترمو الله پاک دا پوره کوي. او شرطونه دا دی چې 15 وخته لمونځ کول پابندۍ سره. چې موږ پابندۍ سره لمونځ کوو، انشاءالله زموږ وظایف دا به کار کوي. ورسره د قرآن مجید تلاوت انشاءالله العزیز ګارنټي در کوم دا شروع کوي، په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو حالت دا بدل کړي. محترمو الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.